یو ځل بیا ښه راغلاست او هرکلی ځانګړي سلامونه هغو هیوادوالو ته چې د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون د سکرین سره یو ځای شول، هم د راډیو اوریدونکي دي، هم د خپرونې لیدونکي د سکرین د لارې نه دي. تاسو به تر ډېره معمولا موږ د دوشنبې ورځ یو خو د ګلالیو کوچنیانو برخه وي، بل بیا موږ سره په خپرونه کې معمولا ډاکټر صاحب حضور پیدا کوي په بېلابېلو موضوعاتو چې موږ ورسره مشوره کړې وي، په هغې باندې بیا بحث لرو. ژور خفګان تر ډېره زموږ په هیواد کې چې روانه جګړه ده، بدبختي دي، ناامني ده، اقتصادي وضعیت خراب دی، ورسره یو عالم ستونزې نورې دي چې ډېری وګړي په ژور خفګان باندې اخته دي. د دې په دلایلو، لاملونو ولې یو انسان په ژور خفګان باندې اخته کیږي، په دې به خبرې اترې لرو. څنګه بیا کولی سي چې خپل ځان بیرته ترې وژغوري، څومره وخت غواړي چې یو انسان په ژور خفګان باندې اخته سوی وي او دی بیرته د خلاصون لارې څه دي، په دې به هم خبرې کوو. خو جفت ورسره بیا د کرونا وبا چې تاسو لیدلی وي چې اروپایي هیوادونو کې ډېری قرنطین اعلان شوی دی، هلته یو بیا خپلې څپې راخورې کړي دي، خصوصا امریکا او انډیا هغه هیوادونه دي چې دوی ډېر زیات ځپلي دي. اوس هم پکې لا د ورځې په لسګونه پیښې ثبتېږي. له هغې ورهاخوا په ایران باندې یو ځل بیا حمله شوې ده د کرونا چې تاسو تېره ورځ خبرونو کې واورېدل چې په دغه هیواد کې هم د خپلې څپې راخورې کړي. دا چې زموږ هیواد فلحال د کرونا په کم وضعیت کې دی، آیا دلته پیښې ثبتېږي نه ثبتېږي، تدابیر ورته نیول سوي دي، دومه پله خدای دې نه راولي رابسي، امکان شته دی نشته دی، لا هم اړتیا شته ده چې هیوادوال همغسې قرنطین مراعات کړي، خپل لاسونه پاکي، ګڼې ګوڼې ته ورنسي. دې ته ورته کمې توصیې چې ډاکټر صاحبان کوي. له موږ سره د بحث دپاره ډاکټر صاحب حمیدالله بارکزی زموږ سره په خپرونه کې میلمه دی. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلي، سهار مو نیکمرغه. سهار مو په خیر او هر کله راشي. مننه. زه هم په خپل وار سلامونه او نیک هیلې تاسو ته مسافر صاحب، الګوزی صاحب، تاسو ته او د ژوندون تلویزیون ټولې لیدونکو ته وړاندې کوم او د رب څښتن څخه غواړم چې خوږ ژوند ولري او د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسي. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب محترم، که تر دې پیل کړو چې کرونا لکه څنګه چالو کړو، زه اشاره وکړله چې بیا یې یو د څادر خور کړی په ډېرو هیوادونو. زموږ په هیواد کې دننه څه روان دي او نوي معلومات که را سره شریک کړي قربان؟ د کرونا وبا خو تاسو ته خپله معلومه ده چې دا یو پانډمي ده. پانډمي یعنې هغه وبا ورته په دری کې ویل کېږي چې کله یو مرض د سرحدونو نه واوړي، یعنې ټوله نړۍ خپل د تاثیر لاندې راوړي، دې ته د اپیډیمولوژي د نظره د پانډمي اصطلاح ورته کارول کېږي. نو دا یو پانډمي باندې اوس ګرځېدلې ده، ټوله نړۍ ګواښلې ده چې په دې کې افغانستان هم د دې د اثراتو نه متاسفانه چې په امن کې نه و. په لومړیو کې موږ ډېر زیات تلفات دلته ورکړل د دې د امله، خو الحمدلله په دغه اوسني شرایطو کې د دولت په همکارۍ باندې د وزارت صحت عامې د ډاکټر صاحبانو او خصوصا د میډیا د طریقه چې دی هم موږ سره په دې هکله ډېرې ستونزې وګاللې او خپل مسؤلیتونه یې ادا کړل. موږ وکولی شول هغه لازم معلومات چې ستاسو د رسانیو د طریقه خلکو ته ورکړو او زموږ هیوادوال باوجود دی چې ډېر یو غمځپلی هیواد لرو، اقتصادي شرایط هم خراب دي، خو بیا هم دوی د تر کم حده پورې چې وس او توان درلوده همغه طبي توصیې ته توجه وکړه، هغه یې په نظر کې ونیول. الحمدلله واقعات تر ډېر حده پورې په کمېدو راغل. نه وایو چې کرونا د منځه تللې ده. کرونا د پخواني شرایطو نه چې په ورځ کې به تر 1500 پیښې د نه زیاتې حد ته ثبتېدلې په هیواد کې، د هغه نه اوس راټیټه شوې ده. اوس په ورځ کې 30 پیښې 40 پیښې داسې لرو. اما یوه موضوع چې بله د تشویش وړ ده، تاسو ته خپله معلومه ده، مخکې الکوزی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په ځینو هیوادو کې 2مې او 3مې صفحې پیل شوې، لکه په ایران کې، په هندوستان کې په ورځو لکونو واقعې ثبتېدلې. په افغانستان کې لومړۍ صفحه چې دا انشاءالله په ختمېدو باندې ده، واقعات تر زیات حده پورې کم شوي، کاور شوي دي، خو ځکه چې د ژمي موسم را روان دی، هوا په سړېدو باندې ده، نو موږ دا 2م موج نه لږ زره ویره لرو. ډاکټر صاحب، د ژمي موسم
مثلا اوس د اوړي موسم تیر سو د ژمي موسم د دغه مرض ته زمینه برابروي یا په دغه موسم کې دغه مرض ډېرېدی شي. ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړه با وجود دی چې دغه د هوا او د دې مرض ترمنځ داسې یو ډایرکټ کانټاکټ مستقیم اړیکه دومره شتون نه لري، اما کله چې ژمی راځي هوا سړیږي او په دغه وخت کې چې د مني موسم اوسیږي الرژیکي مرضونه چې دي د دوی سطحه زیاتیږي او ژمي کې چې هوا سړیږي دا COPD امراض یا طرق تنفسي امراض دا چې وایي موږ زیاتیږي. دغه بیا خپله منحیز یو ریسک فاکتور یا پریډسپوزینګ فاکتور یو مساعد کوونکی فاکتور ده چې باید زیدي کېږي چې د دغه انتشار زیات شي او هغه اشخاص چې په زکام په دوه باندې اخته اوسیږي د هغه اشخاص سره چې د دې کرونا نه اوسیږي بیا توپیر تر هغې چې ډاکټر صاحبان نه اوسیږي، یعنې عادي خلکو ته ډېره ستونزمنه ده. لکه فرض مثال زه یو مثال ورکړم په اوسني شرایطو کې یا په اول شرایطو کې چې مو تاسو کرونا نه وي راغلی وه په یو کورنۍ کې یو نفر په زکام باندې مخته و خلکو به ورته ویلې چې دا کرونا ده. په آینده وختو کې هم کله چې هوا سړیږي ځکه چې دا دویم موج موضوع هم ده، نو که چیرې یو نفر د کرونا نښانې ولري او یا ځینې الرژیکي امراضو نښانې ولري نو شاید کورنۍ په دې باندې ټاپه د کرونا ولګوي. بلکل ډاکټر صاحب تاسو خبره مې یاده کړه، زه تېره ورځ کور ته لاړم زما کوچنی وراره ګیم د ده ستونی یم لږ څه خراب شوی ټوخېدم، ما ته وایي چې عمامه بیا بل کوچني نه ما ته کرونا راغلی ده. یعنې اوس پوه شوي دي لا ډېر سره هوښیار دي او لا به ورته هغه کوو. ډاکټر صاحب وروستي معلومات د دې پپاره ماته راکوي چې مثلا وګورو چې ډیری هیوادونو په اروپایي هیوادونو کې آسیایي هیوادونو کې همداسې نورو هیوادونو کې اعلانات وسول، مثلا روسیې اعلان وکړ، خپله نړیوال صحي سازمان اعلان وکړ، ورسره چین چې موږ به د واکسین ورته آماده کړی دی یا دا واکسین به په روان کال کې توضیح شي یا به نورو بهرنیو هیوادونو ته به مخکې د دې واکسینونو په اړه که راته لږ څه معلومات راکړئ چې دغه واکسینونه څومره مفیده دي، یا باور پې کېدی شي نشي پې کېدی، د کرونا مریضانو ته تطبیقېدی شي نشي؟ د کرونا یو عمدترینه موضوع چې تر اوسه پورې ورته داسې واکسین چې WHO یا ټوله نړۍ په هغې باندې اجماع کړې اوسېږي، توافق کړی اوسېږي، منځته نه دی راغلی. د دې علت دا ده چې دا موږ طبابت کې سپیشس لرو، جنراوې لرو، دا مختلف انواوې لري. یعنې په دې معنا که تاسو څو نفره چې 10 نفره 15 نفره په کرونا باندې اخته اوسېږي، که تاسو د دې نه سمپل واخلئ نو داسې فکر وکړئ چې دا 15 نفرو 10 نفرو کې دغه د کرونا وایرس ساختماني شکل چې دی سره تفاوت لري. نو دغه خپله یو مشکل یا ستونزه شوې ده چې تر اوسه پورې دې ته داسې واکسین یا دوا نه ده رامنځته شوې. نو تر اوسه پورې د دې لپاره داسې واکسین چې ټوله نړۍ په دې باندې اجماع وکړي او د ټولو ډاکټر صاحبانو د WHO د دو د تایید وړ وګرځي، تر اوسه پورې شتون نه لري ورته. په آینده کې انشاءالله واکسین به خو ورته راوځي ځکه چې هر داسې ګوبه رامنځته شوې ده په وخت و زمان هغه ته واکسینونه راوتلي دي. په دې هکله باندې بیا هم تحقیقات او څېړنې جریان لري، انشاءالله آینده کې به ورته راوځي، خو تر اوسه پورې داسې مشخصه دوا یا واکسین چې باعث دې شي چې کرونا د منځه یوسي شتون ورته نه لري. ډاکټر صاحب بلې موضوع ته به هم داخلېږو، خو اخري د کرونا کومې چې موږ رسنۍ سپارښتنې کوو د صابون د لارې مثلا تاسو د دې مخنیوی کولی شي یو بل ته نږدې کېږئ، نو دغه دوهم ځلې خدای دې نه کړي چې راشي دې وطن ته او ډېره شي، خو بیا هم ډاره شته، ویره شته، هغه زړه هم لا ختمه شوې نه ده، اوس هم موږ پیښې لرو. اخري سپارښتنه مو څه ده، څنګه ولس ځان وساتي دا راته ووایي؟ بیا هم موږ فوکس په هماغه خبرو باندې چې ډاکټر صاحبان او وزارت صحت عامه تل د رسنیو د طریقه د خلکو سره شریکوي. هماغه پوینټونه او نقاط چې موږ تېر وختو کې ویلي دي هغه زموږ بیا هم توصیه دي، ځکه دا داسې مرض چې د دې خاطره نه کوم تابلیت نه کپسول نه واکسین ورته شته ده، نو دا یوازینۍ لاره د پریونشن یا وقایه ده. په همدې خاطر زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه دا ده چې هغه نقاط یا ټکي چې ډاکټر صاحبان وایي هغه رعایت کړي. لومړی موضوع دا ده چې کوشش د دوی دې وکړي چې په ګڼه ګوڼه کې زیات اشتراک ونه کړي. که چیرې بیا هم دوی د ځي بازار ښار ته وځي او 1.5 متر یا 2 متره فاصله د خلکو سره رعایتولی نه شي، په دې صورت کې لازمه ده چې دوی د ماسک نه استفاده وکړي. اما که کوم ساحو کې امکان د دې اوسېږي چې ماسک چې 1.5 متر فاصله رعایتېږي، په هغه صورت کې
د ماسک کارول ضرور او اړین نه دي ځکه چې هغه خپله بیا تنفسي مشکلات منځته راوړي. د دې تر څنګ لاسونه په ورځ کې څو ځله په صابون ووینځي د 60 ثانیو لپاره، ځکه چې عمدهترینه لاره چې دا انتقال کوي، ما مخکې هم ویلي دي چې یو ډایرکټ کانټاکټ دی یو انډایرکټ کانټاکټ دی. که کله زمونږ لاس په یو چا سره فرضاً لاس ورکوو او یا کومې سطحې سره زمونږ لاس تماس کوي چې هغه سطحه په وایرس باندې آلوده اوسیږي، نو که چیرې موږ دغه خپل لاس په پزه، خوله او یا سترګو کې وهو، د دغه د طریقه دغه شی مخاطي د طریقه دا وایرس انتقالیږي زمونږ وجود ته. نو که دا چیرې په لاسونه مخکې د دې نه چې تاسو که خپله سترګه پزه یا خوله کې وهئ، مخکې د هغه نه د 60 ثانیو لپاره په اوبو او صابون سره ووینځل شي، دغه وایرس له منځه ځي. تاسو به هم ترېنه ځان ژغورلی اوسیږي او هم نور د کور اعضا او نور ټولنې ته هم خیر رسوي. ډېرې زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو موضوع بله چې وایم هغه دا چې کومې کورنۍ اعضا وي چې په دې باندې مساوي کېږي، کوشش دې وکړي چې زیات د مایعاتو نه استفاده وشي، ځکه چې دغه باعث دې کېږي دفاعي سیستم د وجود تقویه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو ژور خفګان ته. لومړی لنډ تعریف به ترې ولرو چې یو انسان څنګه په ژور خفګان باندې اخته کېږي. ژور خفګان یا افسردګي یا ډپریشن چې موږ ورته وایو، هغه مریضي ده چې مریض احساس د غم، اندو، خفګان، خلقتنګي کوي. که چیرې دغه حالات په یو مریض کې حد اقل د 2 هفتو نه را په دې خوا جریان ولري، دې ته موږ ویلی شو ډپریشن. دا ډپریشن ده. ډپریشن علتونه چې دي ډېر زیات دي، یعنی هغه عوامل چې باعث د ډپریشن کېږي، خو تر اوسه پورې یو عمدهترین یا یو شی چې په سپیسیفیک اوسیږي یا مشخص اوسیږي چې هغه باعث د ډپریشن کېږي، داسې ورته مشخص فاکتور موږ نه لرو تر اوسه پورې، داسې مشخص عامل معلوم نه ده. اما علما وایي چې خپله ژور خفګان یا ډپریشن د جینیتیکي، بیولوژیکي او د محیط زیست د فاکتورونو اختلال ده. کله چې دغه 3 وړه فاکتوره چې ما ویل، جینیتیکي، بیولوژیکي او محیط زیست، په دغه فاکتورو کې په دغو کې اختلال منځته راشي، دغه باعث دې کېږي چې شخص لاړ شي ډپریشن خواته. ډپریشن یا ژور خفګان خلکو ته پیدا کېږي. نو په همدې لحاظ باندې دلته بیا ځینې هورمونونه کله چې د جینیتیک د لحاظ موږ څېړو، ځینې جینیتیکي عوامل دي، ځینې بیولوژیکي فاکتورو کې هورمونونه سویه هم ده. لکه یو هورمون موږ لرو چې ځینې مواد مونو امینها ورته ویل کېږي، نور ادرینالین یا نور اپینفرین ورته ویل کېږي. هغه اشخاص چې په ډپریشن باندې اخته دي، په دوی کې دغه د نور ادرینالین سویه او د سیروټونین سویه کمیږي. دا چې په دماغ کې کمه شله، دغه باعث دې کېږي چې مریض د خفګان، خلقتنګۍ، اندو د دې خواته بوځي او مریض په وخت زمان آهسته 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 ځي ژور خفګان خواته داخلېږي. د دې ځینې اعراض او علایم به هم تاسو سره شریک کړو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. اعراض او علایم چې ما مخکې وویلې، همغه تعریف کې لکه مریض احساس د غم کوي، خفګان کوي، ناامیدي کوي. مریض احساس دې کوي چې دته څوک په کور کې ارزښت نه ورکوي، بالکل په تصمیم ګیري کې یعنی تصمیم نشي نیولی مریض. ځینې وخت مریض بې خوبه کېږي، ځینې اشخاصو کې د خوب کچه ډېره جګېږي، ځینې اشخاصو کې بې اشتهایي منځته راځي، ځینې اشخاصو کې پولیفاژیا منځته راځي، یعنی خوراک د حد نه زیاتېږي. ځینې اشخاصو کې کله چې دا مرض مخکې ځي، یو مرحله ورته ویل کېږي مانیا، موضوع معلومه نه اوسېږي، هغه نه خاندي، هېڅ موضوع یې معلومه نه وي، ناحقه ځان سره خاندي، دا موضوع پکې منځته راځي، ژاړي، هېڅ موضوع معلومه نه اوسېږي، د مرګ احساس کوي چې زه مرمه، داسې سوچ ورته راځي. که په عامه اسلام وګورو ډاکټر صاحب، خبرې ډېرېږي رانه او پوښتنې هم ډېرې دي. که موږ وایو ژور خفګان یعنې عصابي تکلیف، ژور خفګان ما چې درته ویل عصبي تکلیف ورته داسې ویلی نه شو چې په مطلقه ډول ژور خفګان ته عصبي تکلیف وویل شو. ورته مې وویلې چې دا د 3 فاکتورونو په اختلاف کې منځته راځي، محیطي، جینیتیکي، بیولوژیکي. دغه باعث دې کېږي چې په دماغ کې سویه د نور ادرینالین یا د سیروټونین سویه کمه شي، باعث دې کېږي چې مریض ژور خفګان ته لاړ شي. کله چې بیا وایي عصبي تکلیفونه، هلته نور تکلیفونه هم پکې شاملېږي چې هغه په بیس د ټراما یا نور عوامل چې باعث دې کېږي چې انسان په دماغ کې ځینې آفات، پاتالوژیان منځته راشي، په هغو کې هم دا بیا شاملېږي، یعنی نور مرضونه پکې شاملېږي. که کله وایو عصبي، د عصبي د امراضو د جملې څخه یو مرض کېدلی شي، اما په مطلقه ډول که تو وایو چې تنه عصبي
دا نه ښه راځم دې ته په نارینهو کې ډېر وي او که په ښځینهو کې دوم دغه پوښتنې دواړه غبرګومه اکثر یوه ښځینه راوادېږي یو کور ته راځي نابلده هلته د هغې سره هغه رویه نه کېږي لکه څنګه چې په کور کې کېدله د پلار په کور کې دلته ورته پیغورونه کېږي دلته یو څه زده نه وي آیا که دغه پیغور یا د یو بل مثلا هغه تا چې وویل ارزښت نه ورکول کېږي دغه د ژور خفګان څومره سبب ګرځېدلی شي دانشمندان وایي تېره څېړنه چې شوې ده ښایي چې په نړۍ کې 350 میلیونه خلک چې 15% نفوس د ټولې نړۍ تشکیلوي دا د دغه مرض نه رنځ وړي په دې مرض باندې اخته دي یعنې ډېر غټ نفوس دی 350 میلیونه نفر چې په دې باندې اخته دي ما ویلې چې بخصوص دا په هر نړۍ کې شتون لري خو زموږ ستاسو په هېواد او ټولنه کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې دي بخصوص چې کله محیطي شرایطو ته متاثره شو عمدهترین موضوع د افغانستان کې چې د ژور خفګان یا د ډپریشن موضوع د هغه محیطي شرایط یا کورنۍ ستونزې او مشکلات دي موږ چې یو شفاخانه کې کمپنۍ کې ما کار کوم نو هلته به اکثره وخت د اوناس طبقه به چې راتلله پیغلې نجونې به وې تقریبا واده شوي به وې د واده به یو مدت کم وخت وتلی و نو دا اشخاص چې راتل دوی به ډپریشن درلوده په دې مرض باندې به اخته و دغه تېره څېړنه چې ما وویله چې په نړۍ کې 350 میلیون نفر چې 15% نفوس تشکیلوي دا پې اخته دي په دو کې هغه اشخاص چې څونه د 15 تر 440 پورې ده یعنې اکثریت واقعیت په دغه خلکو کې لیدل شوي دي نو ستا د دویمې پوښتنې په جواب کې باید مستغفر صاحب ووایم چې کله یو خور یو لور وادېږي دا ځي د خسر کور ته او هغه هلته دې سره ناوړه چلند کېږي دغه باعث دې کېږي چې خپله یو پریډسپوزینګ فکتور ده یعنې یو مساعد کوونکی فکتور دې ته ده چې مریض یا هغه خور یا هغه لور لاړ شي ډپریشن باندې اخته شي ځکه چې یو انسان ته تاسو قدر نه ورکوئ یو انسان ته تاسو ارزښت نه ورکوئ هغه ځان انسان بیا نه احساسوي ځکه د هغه هلته همغه اشرف المخلوقات توب چې دی هغه د سوال لاندې راځي هغه ځان داسې احساسوي چې زه شاید هېڅ ارزښت ونه لرم یعنې د یو بېهودي شي په حیث باندې شاید اوسېږم دغه باعث د دې کېږي چې دوی کې دغه د ادرینالین یا نورپریفرین سوی دا چې دا کمیږي باعث دې کېږي چې آهسته آهسته مریض یا همغه خور یا لور یا کوم نارینه چې اوسېږي دا وړي د خفګان خاطره نو زیاترین واقعات چې دي په ښځو کې لیدل کېږي دا چې ښځو کې ولې لیدل کېږي د هم دغه ځینې ناوړه رواجونه یا د خسرګنۍ په کورو کې چې هغه ناوړه مشکلات اوسېږي او یا خویندو سره لورګانو سره صحیح چلند نه کېږي دغه د دې په بیس کې راځي ډاکټر صاحب وروستیو کې د حل لارو ته یو څوک چې په ژور خفګان باندې اخته وي څه ورته کول پکار دي او څومره اړین ده چې د ډاکټر ته تشریف یوسي او د هغې نه مشوره واخلي مخکې خو ما وویل چې د ژور خفګان لپاره تر اوسه پورې داسې یو سپیسیفیک فاکتور تر اوسه پورې شته دی نه چې موږ ووایو چې دا فاکتور باعث دې شوی چې ډپریشن خاطره لاړ شي او علما هم دا وایي چې 80 یا 90% اشخاص چې په ډپریشن باندې اخته دي دي که چېرې خپله تصمیم ونیسي د دې مرض نه دی خلاصېدی شي یعنې ځان خلاصولی شي خو د ټولو نه عمدهترینه موضوع دا ده چې دوی د خپله تصمیم ونیسي د دې خاطره ځینې ټکي زه ورته وایم هغه خویندې ورونه یا زموږ هېوادوال چې په دغه باندې اخته دي ځینې ټکي زه ورته وایم چې دا په نظر کې ونیسي د بېځایه فکرو او سوچونه د ځان وساتي ځینې وخت ځان سره ناست اوسېږي په ناحقه موضوعاتو باندې سړی چرت او تشویش کوي دغه موضوع باعث دې کېږي چې سړي ته خفګان پیدا شي د ورځې دې 20 دقیقې یا نیم ساعت ورزش کوي حتما د ځان مصروفه وساتي ځینې وختو کې په هفته یا میاشت کې چکر خواته ولاړ شي او د دې تر څنګ یو بل ټکی چې ما ځان سره دلته یادوري ځان سره مې لیکلی دی او هغه ډېر مهمه دا ده که چیرې دوی د ځینې وخت په کورو کې اوسېږي نو کوشش دې وکړي چې جالب او کمیډیان فلمونه وګوري دغه باعث دې کېږي چې دوی د خوشحاله وساتي دغه په طریقه باندې انشاءالله 80 یا 90% اشخاص کولی شي چې ځان تداوي کړي خو ټولو نه دلته مهمه موضوع د دې د خپله شخصي اراده ده ځکه یو خبره خواستن توانستن است که څه شی سړی وغواړي هغه ته رسیږي نو که چیرې دغه ټکي چې ما وویل او دوی د خپله قوي او تصمیم اراده ولري چې ځان تداوي کړي انشاءالله په دې سره ځان ډېره مننه ډاکټر صاحب که چیرې
په دغو باندې د دې د علاج ونه شو د بیا ضرورت لري چې یو صحي مشاور سره مشوره وکړي او د دې ترڅنګ د یو ډاکټر د دوا لاندې اوسېږي چې مدخصاً د دوا چې ده د 3 نه 6 میاشتو پورې وخت نیسي او یو طویل المدت. ډېره مننه ډاکټر صاحب، قربان اوسم، ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ، خیر اوسئ. قدرمندونکو په خپرونه کې صحیح برخه وه. موږ سره ډاکټر صاحب حمید الله بارکزی په خپرونه کې میلمه و. لومړی د کورونا په اړه تاسو معلومات درکړو، وروسته هم د ژور خفګان په اړه چې 3 مهمو یا 4 مهمو ټکو ته اشاره وکوله چې تاسو په خپل ځان کې دغه تطبیق کړئ، په خپل ځان عملي کړئ، نو انشاءالله چې تاسو به له دغه حالت نه ژغورل کیږئ او صحتمند کیږئ به. اوس هم لنډه دمه.